کم رونه د چرګانو روزګار شروع کول غواړي نو د لږو پیسو نه دا روزګار شروع کیږي. چې زما پښتون چې کوم دی نو د روزګار طرف ته راشي او په خپل کلی کور باندې دی غم خادم کوي، په خپل کلی کور وطن می خپل بچو سره می که بعد کې باران دی نه بتا ته یو انکم روان اوس څلور میاشتې تا مهنت وکړو خو دوه کاله خو بیا د ای ټي ایم ماشین خو دی که نه وروره په کار ده چې موږ چې کوم دی نو خپل وروڼو ته عزیزانو ته دغه رنګ لږ لږ نه سټارټ والو او لازمي نه چې زه جوړ کړم دغه ما ثابته کړه ده پریکټیکل دی چې به دا کور کې ساتلی شي. اکثر زنانه د دې چرګو شوق ډیر زیات کوي که نه وایي چې چرګانو ساتم زنانه دا ساتلی شي ماشومان یې ساتلی شي. جی دا خو شی دی د کور دا ډېرې لبلي او ډېرې مینهناکې چرګې دي ډېرې محبت کوونکې چرګې دي ډېرې محبت او ما ته چې کوم دی نو پر من چې کوم دی نو 11.5 لک 12 لک چې کوم دی نو دغې بچت راکړی دغې وچ کلاس بچت بالکل هغې خپل ځان هم مخکې دی د هغې خوراک هم وتی دی بل هم داخل شوی دی زه هم دغه شوی دی دغه 11.5 لک 12 لک دا بچت ملو شوی دی لکه چې 500 چرګې تا ته چې کوم دی 2.5 لکه بچت درکوي که نه خوراک او دغه ته نو به 2.5 لک روپۍ نو زرو په داسې ځه نو دا خو ښکاره خبرې دي نو ښه مدیدار په کور باندې چې کوم دی نو تا ته 35,000 500 چرګو نه 40,000 پورې انکم دا درکوي د دې د کورنۍ چرګې مثال دی انډې کورنۍ ده غوښې کورنۍ ده خبل د دې سمیل نشته دلته ناستې تا د سمیل ماتوسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو زما تر څنګه به دا چرګان تاسو ته ښکاري ښایسته چرګې دي او د دې د اګو ټایم دی اوس امیر صاحب غټ غټ فارمونه هم لري خو د دې نه باوجود امیر صاحب دا چرګان نن په کور کې اچولي دي او دا خبره ثابته کړه چې کم رور او خور یا زنانه مشران کشران که چېرې دا روزګار شروع کول غواړي او هغوی سره ځای نه وي د فارم ضرورت هغوی ته نشته دی په یو وړه شانتې کمره کې هم دا روزګار شروع کیږي. امیر صاحب سره یو دوه خبرې کوو چې څنګه د په دې کور کې دا چرګان ساتلی دي که کم کتونکي کم رونه د چرګانو روزګار شروع کول غواړي نو د لږو پیسو نه دا روزګار شروع کیږي او الحمدلله امیر صاحب پکې نن سبا ښې پیسې ښه رزق الله تعالی ورکوي او ښه ګټه پکې کوي تاسو هم دا روزګار روانولی شئ او تاسو هم دغه شانتې په لکونو پیسې په میاشت کې د دې روزګار نه ګټلی شئ. امیر صاحب سره یو دوه خبرې کوو چې په کور کې څنګه دا چرګان اچولي دي آیا د دې فایده شته او که نه. السلام علیکم. جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه امیر صاحب تاسو خو ډېرو غټو غټو فارمونو سره تعلق ساتئ فارمونه هم ستاسو شته دی بیا په یو کور کې یو وړوکي شانتې کور کې تاسو دا چرګان په کم نیت اچولی دي؟ جی جی جزاکم الله خیر صافي صاحب تاسو ډېره مننه الله مو عزت وکړه. اصل خبره دا ده چې موږ دې نه یېرېږو چې دلته موږ لږ سیټ اپ جوړو او ما ته سرمایه نشته یو سړي سره لږه سرمایه دا دې سوچ کې وي دې فکر کې وي چې آیا دا زه چې کوم دی نو فارم جوړولو باندې انویسټ کړم بیا به زه چرګې څنګه اخلم نو الحمدلله ما پریکټیکل وکړو چې دا ستاسو د وړاندې دا دي دا یم دې دی چې کوم دی نو ما او دا ما سره د محلي خلکو هم دا یم چې کوم دی نو ولید چې واقعي او دا د چوزه راوستی او الحمدلله دغه دا دې ته راورسېده دا اوس یا دي کې 20 ورځې دي یا 15 ورځې انشاءالله که خیر دا بالکل انډې ته تیارې دي خو د خبرې مقصد دا دی چې وایي دا ته کور کې هم شروع کولی شي لازمي نه چې الګ ځای ته ځای جوړ کړي او یو سړي سره وي جوړ کړي نو ښه خبره ده که نه نو کور کې هم تا سره کمره ده ټیک شو جي په هغې کې ته یو وړوکی سانسیټ بل دا بریډ داسې بریډ دی جرمن چې دا چې کوم دی دا د نایاب بریډ دی دی چې کوم دی نو ته کې مرض په حال اسانه نه راځي لکه موږ اکثر دام دغه دی چې یاره فارم بار جوړ کا بار صحیح ده خبل د دې سمیل نشته دلته ناستې تا د سمیل ماتوسېږي چې زه چېرته فارم کې ناست یم یا چې کوم دی دا موږ سره 1000 یا د سره پاسه تعداد دې کې تا ته سمیل محسوسېږي خو دلته د محلي خلکو ته سمیل نه محسوسېږي چې یاره بل جرمن چې کوم موږ له کوم دغه ښایي چې بهی ته چې کوم دی نو د روجو پک دی لاندې اچوه د دې هم ډېر غټ اثر دی دا لکه دا خبرې چې که دا پریکټیکل کې موږ راولو نو دا بیا ته کور کې هم ساتلی شي لکه ډېر خلک ما د ټلیفونو کې چې یاره د کور کې چھت د پاسه یا دغه کې نو د دې سمیل د دې بوی دغه خو به نه نه یا چې کم جرمن موږ له کومه طریقه ښایي ټیک شو جي او په هغه طریقه باندې کمپني یو شی جوړ کړي هغه تا ته سره خپل ګایډلاین درکوي. امیر صاحب که چېرې موږ وګورو عام چرګان خو که چېرې موږ وګورو په یو ځای کې چا ساتلي وي 1 کیلومیټر سره چې تېرېږي 1 کیلومیټر فاصله کې هم پوزه به دې کلکه نیولې وي ولې هغه ګنده بوی د لاسه سړی تللی نه شي د دې په منځ کې دا دی موږ ناست یو یقینا یو ذره بوی هم نه راځي د دې وجه څه ده اصل وجه چې دا بوی نه کوي د دې ګند داسې دومره نشته دی ګند نه جوړوي. جی جی مهرباني صافي صاحب دا عام بریډ دی نه ټیک شو جي
د دې د کورنۍ چرګې مثال دی. انډې کورنۍ ده، غوښې کورنۍ ده. بل خبره دا چې دا لاندې چې کم دی ته د وریجو کم هغه موږ له دغه ښیي پک دا چلکا دا چې د واچوله 4 غنټې پس چې کم دی د دی دا ګندګي چې کم ده دا وچه شي. بیا چې 12 غنټې تېرېږي 15 غنټې تېرېږي دا به دې کې ښکاري هم نه بالکل. دا چې کم دی نو ګوره که تاسو پخوا خیال کړی مونږ خلک به چې کوم نه پښتانه پښتو ملک کې اوسېږو په ټوله به چې کوم نه تقاضي له مونږ بار تلو بیا به پرې خاوره مو اچوله 2-3 ورځې پس به چې کوم دی هغه بیا خاوره شوي وو. د دې چلکې چې کوم دی نو اخ که مثال دی دې چې دی باندې کومه ګندګي وکړي دا چې کوم دی 15-20 غنټې چې تېرېږي دا به تا ته بیا په نظر نه راځي نه به سمیل راځي. نو په یو طریقه باندې ورسره ځي نو نه د دې چې کوم دی نو نقصان شته فایدې ډېرې زیاتې دي. لکه یو سړي سره 500 چرګې وي د په 2.5 لک روپۍ میاشت ښه بچت میلاویږي. او اوس سیزن چې کوم را روان دی په سیزن کې چې تا سره 100 چرګې وي 50 چرګې وي نو ښه مزېدار په کور باندې چې کوم دی نو ته تا ته 35,500 چرګو نه 40,000 پورې انکم دا درکوي چې تا سره 100 چرګې 70,000 75,000 بچت درکوي. په کار دی چې موږ چې کوم دی نو خپل ورونو ته عزیزانو ته دغه رنګ لږ لږ نه سټارټ والو او لازمي نه چې زیاده جوړ کړم. دغه ما ثابته کړه دا پریکټیکل دی چې به دا کور کې هم ساتلی شي. لکه منګه لا کتونکو سوچ روزګاری پکار دی که زمونږ سوچ روزګاری وي دا روزګار په هر ځای کې روانېږي. منګه ته د غټو فارمونو ضرورت نشته دی منګه ته د داسې غټې آبادۍ ضرورت نشته دی په کومو باندې چې په لکونو پیسې لګي په خپله کمره کې هم دا چرګان تاسو ساتلی شي. ټولو نه بهترین چیز بهترین عمل پکې دا دی که نه که چېرې دې کې کښېنې نو ټیم به دې پاس وي. زمونږ د معاشرې خلک اکثر که چېرې موږ وګورو امیر صاحب په ډیرانونو باندې ناست وي یا جنګ جګړې کوي د وجې نشیان شي پوډریان شي نور 20 قسمه عملیان شي کم سے کم هغه جګړې خو کوي که نور هېڅ هم نه وي د یو بل غیبتونه خو کوي ځان له آخرت هم چې کومه دی خراب تراب کي. نو څه وایې تاسو آیا په دې کې سکون شته دی روزګار کې که نه؟ یاره حلال کار دی او بل دا چې کوم دی حلال ځناور دی. حلال ځناور ساتل د سره مینه کول د خوراک د اوبو دې کې خپل یو سکون دی. الله رب العزت دې کې ښه سکون دی او الله جل شانه چې کوم دی نو بای دا مخلوق دی الله پاک پیدا کړی دی ته ګوره د خیال ساتي دې سره هم تعالی سکون میلاویږي. خامخا بې زبانه خو دی که نه بل د ده نه تا ته انکم دی ګوره چې د کوم شي نه تا ته انکم یا هغه کار ته به د عزت په نظر ګوري. دا الحمدلله زه وایم چې په پاکستان کې چې څوک کار کوي د چرګې کار کوي نو الحمدلله دا زما پریکټیکل شو چې څونه زموږ پښتنو تاوان کړی نو ته بریډ صحیح نه میلاو شوی. دې کې بیا چې کوم دی نو ډېر نقل راوتی دی اوس د نقل دغه نقل د وجې چې کوم دی نو بیا موږ وایو بهی الحمدلله موږ چې شي ته وګورو موږ د الله پاک کرم دی الحمدلله دا ته وایو چې دا به اصل دی دا نقل دی. لکه تا د ګارنټي هم دا 2 کاله انډه کوي د نقل چې کوم دی نو ته ګارنټي څوک نه څوک ورکولی شي نه یې اخلي. زه خو د ذمهوارۍ شي الحمدلله ورکوم او په دې وجه باندې ورکوم. زه یم چې زما دا فارمر دی په وړاندې لاړ شي د هغه کامیابي د هغه نه دا زما کامیابي ده چې زما پښتون چې کوم دی نو دی د روزګار طرف ته راشي او په خپل کلي کور باندې دی غم خادم کوي په خپل کلي کور وطن مې خپلو بچو سره مې که بعد که باران دي نه به تا ته یو انکم روان اوس 4 میاشتې تا محنت وکړو خو 2 کاله خو بیا دا د ATM مشین خو دی که نه وروره 2 کاله پورې دا بیا د پیسو د ګټلو ماشینان دي خو یو خبره بله هم ده 2 کاله پس هم ته دا ډیران ته نه غورځې بیا به په دې څه کوو 2 کاله چې دی نه انډې والو ښه نو 2 کاله بعد صافي صاحب دا چې کوم دی نو د دې غوښه عام غوښه نه راځي اوري دا دې غوښه چې کوم دی نو دا بالکل ارګینک ده بالکل کورنۍ ده دې کې دا هغه سوروالی د دې ذایقه هغه الحمدلله انشاءالله که ژوند خیر نصیبي نو دا به چې کوم دی دا به صافي صاحب تاسو پریکټیکل کې انشاءالله تعالی زه ښیم چې د دې غوښه تاسو چک کوئ وګورئ خو لکه دې ټایم کې خو دا اوس د فایدې شي ده تازه فرش پانډ را روانه ده یا دې کې 15 یا 20 ورځې دي او دا نن چې کوم دی نو تقریبا 28 تاریخ ته اتمه میاشت 2024 دی نو دا په روان اوم تاریخ د 9مې میاشتې په اوم تاریخ په 4 میاشتو شي انشاءالله. بالکل حلال روزګار دی. مرګ کوي که نه د دې مرګ تاوان وي خو اورېدلي هم داسې وایي دا لوهمن جرمن نسل چې کوم دی وایي دا مرګ ته هم لږ شانتي د نورو عامو چرګانو نه مضبوط وي. ډېر په اسانه پې نشي راتلی بل جرمن چې کوم ویکسین ښایي پراپر لکه تا په ټیم باندې وکړو ټیم پېژندل او د ویکسینو طریقې کار سره ویکسین کولو لکه دا هم ډېر یو یونیک پوینټ دی چې تا ته جرمن چې کوم دی نو وایي چې بھائی دا ویکسین به ګنټه کې هغه به ګنټه کې په دې طریقه به کې هلته کې موږ ته پته نه موږ هغه راوړو څوک بره خانه کې فرج کې کېږي څوک راوړي د جوړېدو ټایم کې تېنه مسټیک وشي
ټیک شو جی د لګېدو ټایم کې تنه مسټیک وشي ځکه چې هغه د لومن هغه پړاو کړی نه دی لومن کې هغه پریکټیکل نشته دې کې الحمدلله زما پریکټیکل شو لومن ته ان شاء الله د الله پاک توفیق سره بشکول ولا ذات الله پاک ته شفا الله پاک شي دله چې کوم ویکسین جرمن مال کم خي او کم غي مال چې کم د ټیمینګ راکړي بالکل دا غي د ټیمینګ مطابق ذات کوم تر اوسه پر الحمدلله سم سلام نه راغلي دلته دا وړي کې شان ماحول دی وړي کې شان سیټ اپ دی تقوري صاحب دی الحمدلله دې کوم دا ما ثابت کړه نه چې سو کوي او همت کوي ټیک شو جی نو بالکل کیږي دا الحمدلله باندې ما پریکټیکل شو امیر صاحب تاسو په دې کې څومره پیسې ګټلې نن رښتیا په ډاګه کوي چې کاتون کې هم واوري لکه دې کې ریاکاري موږ نه کوو خو صرف د موټیویشن په تور باندې چې کوم د کاتون کو توایو چې امیر صاحب واکي چې پیسې ګټلې اندازه وایي خیر لک کم یا زیاتې هغه څه مسله نشته دا خبره صافي صاحب دا بره نه دي کنه جی او الله جل شانه چې کوم دی یو سیستم یو دغه روان کی ما ته چې کوم دی نو تقریبا 1800-1700 انډه به زما راوته سیزن کې د ورځې ډیلی او ما ته چې کوم دی نو پر من چې کوم دی نو 11.5 لک 12 لک چې کوم دی نو دغه بچت را کړی دغه وچ کلاس بچت بالکل هغه خپل ځان مخ کې دی دغه خوراک مو ته دی بلم داخل شوی دی زم دغه شوی دی دغه 11.5 لک 12 لک دا بچت ملو شوی دی لکه چې 500 کې تعالی چې کوم دی 2.5 لک بچت درکې کنه خوراک او دغه ته نو به 2.5 لک روپۍ نو زه په تاسو ځا بالکل نو دا خو کار خبرې دي او دی باندې الحمدلله زما پریکټیکل شوی دی او جی او اکثر زنانه د دې چرګو شوق ډیر زیات کوي کنه وای چې چرګانو ساتم زنانه دا ساتلې شي ماشومان ساتلې جی دا خوشی دی د کور اوري دا تاسو د مال ته کم لکه د فارم کې کم د مال ته ترتیبي د ما غشن ماحول خو نه ور کړي او صرف دی باندې ما چې کوله کتمه الحمدلله دا غي ندي خشته گروث کړي دي او خشته وزن کړي دي لکه خوشحال دي د ماحول ډیر زیات خوشحال دي لکه دا ما ثابت کړه چې بھائی کور کې ته 15 شل 50 دا ته کور کې ساتل شي او دا ډیر لبلی ډیر مینه کې چرګي دي ډیر محبت کوونکی چرګي دي ډیر محبت امیر صاحب ستاسو خبر له هم راځم خو اکثر زمونږ په معاشره کې خلک په روزګار باندې شرمېږي چا درته پیغور کړی چې دا خو د ښځو کار دی دا خو د زنانو کار دی ته کې نو چا درته داسې ویلي دي که نه یاره جی که ویلي مې نو داسې کار دی چې زه خو دغه دپاره چې کوم دی نو یو پریکټیکل یو دغه نمونه یم چې بھائی زه په پردي وطن کې ځم او هلته چې کوم دی نو د بچو نه د مور پلار نه د غم خدای نه دارسه نه لرې یم ټیک شو یا چې کوم دی نو پردي سړي سره نوکر یم تنخواه راکوي راله یا نوکري کوم یا دغه کوم نو د هغې نه خپل چې کوم دی نو د 500 چرګو چې کوم دی نو خپل روزګار نه چاله د چوټۍ غوښتو ضرورت شته نه چې کوم دی نو جیب به د هر ټایم ګرم وي نو په دې باندې خو انسان ته فخر پکار چې الحمدلله زه د خپل کاروبار او د خپل دغه مالک یم لکه د لاندې نه چې ته په بره لاړ شې دا نو د فخر خبره ده الحمدلله د پیغور لکه زمونږ معاشره کې اکثر خلک پیغور د وجې یو ښه کامیاب روزګار روان کې پیغور د وجې چې کوم دی هغه ته بیا پاتې هم شي او سر یې ښکته نیولی صرف سټ ګرئ نو الحمدلله تاسو د پیغور ته زما په خیال کتلي نه دي خپل روزګار باندې هم توجه ورکړي داسې ده جی داسې صافي صاحب ما ټلیفون خو ته چرګانو والی زم جی بالکل د چرګانو والم دې کې څه خبره ان ما تر روانه ده ما غریب سړي کړه منډه پخېږي او مالدار کړم پخېږي او بالکل دلته ارګینک تازه انډه ما سره ملاویږي الحمدلله نو په دې باندې ما د فخر پکار چې یو سړی چې کم دی ما ته د کم دی نه راشي وای ما ته انډه پکار ده نو زه تازه انډه ورته میلاو شو بل د دې د وجې زما پہچان وشو زه یم جی او زه بالکل جی چرګو والم دي تابعدار درکوي جی دې سیزن کې الحمدلله ما نه کم سے کم چې کم دی نو 45-50 کسانو کار روان کو د 500 چرګو په شکل کې د 100 په شکل کې لکه چې چل الله پاک څونه واس ورکړو کنه او غیا غشان بیا مشوره چې څونه نه شروع کوم لکه مشوره مو غشان چا سره و 1500 هم خلکو چوری 1800 هم خلکو چوری لکه یو سړی نو الحمدلله لکه 45-50 کسانو دې سیزن کې کار روان کو نو زه په الحمدلله خوشاله یم او زه غواړم چې زما هر پښتون ورور چې کوم نه دې طرف ته راشي دا الحمدلله فائدې شي دي خو چې تا ته بریډ صحیح ملو شي نسل صحیح ما به تا ته دلته ان شاء الله که خیر ما سره ملاویږي ان شاء الله که خیر امیر صاحب تاسو کم ملګری چې روزګار شروع کول غواړي هغه ته څه پیغام لرئ دی کې کم مسټیک غټ کېږي چې هغه د وجې زما پارم والرونه کم کسان چې روزګار شروع کوي هغه تاوان کوي څه مسټیک د وجې کوي جی صافي صاحب اصل خبردار چې لکه کیږي انسان د کمزور دی
لکه کومې میسټیک چې کوم دی نو دا لکه جرمن دا یو نوی زموږ لپاره یو چیلنج و چې ګینیره دلته به دی چې کوم دی نو څنګه به کامیاب شي د آب و هوا دغه دا یو شی مو وکړو اوړی مو وکړو ژمی مو وکړو ما نه چې کم نقصانات شوي دي انشاءالله که خیر زما نوی فارمر چې کم راځي هغه د چې زه کم ګاډلین کم ترتیب انشاءالله کوم د هغه نه به هغه نه کېږي ما نه که 10 روپۍ لګېدلي انشاءالله هغه نه به چې کوم دی نو 5 روپۍ لګي لکه انشاءالله دا مې د الله پاک سره او دا مې د خپل پښتنو سره انشاءالله که خیر به یو تورې یو اجر به ما ته په دې باندې الله پاک راکوي یو سړی موږ خلک غلطو کې د یو بل مرسته کوي پکار ده چې د حلالو کې د یو بل مرسته وکړو د دې طرف ته راولو نو نقصان چې کوم دی دا دی وایي چې دا چې کوم دی نو پاک ساک ماحول غواړي سړی خپل ذکر اذکار کوي تلاوت کوي توبه استغفار کوي الله جل شانو طرف ته متوجي وي نو الله جل شانو وعده ده چې ما په حلالو کې برکت خېږي او په کاروبار کې ما برکت تجارت ذکر دی په قرآن شریف کې نو بهترین کار دی انشاءالله که خیر ډېر خلک رابطې هم کوي یو خو ستاسو په چینل په وساطت زه وایم چې ما سره هم پرسنل دا یو نمبر دی ملګري به ډېر خفه چې لکه وټساپ هم کوي زه نن رسېدی نه شم که نه جي نو چې نه شم رسېدی نو چې ټلیفون کولاوي نو بالکل ما ویلي یو ویډیو کې ستاسو چې وټساپ کړم وټساپ باندې خلکو زما پښتنو عمل وکړو راغه په وټساپ خو بیا زه نه شم ورسېدی نو زه د هغه ملګرو نه بخښنه غواړم بالکل زما وروڼه دي خامخا زه غواړم چې زما هر پښتون ورور چې کوم دی چې دی خپله فارمر مي دی ډاکټر مي او دی په خپل ترتیب باندې ټول پوه شي نو هغه ترتیب الحمدلله دلته چې کوم دی نو الله درزا لپاره فري سره شیر کوم بل دا ما خپل ټیک ټاک چینل دی دا هم بیا تاسو دې کې چې کوم دی نو دغه کوي دا